کم کس چې دا عمل د جمعې په شپو کې د سبا راختل نه مخکې الله د ټول ګناهونه معاف کوي. استاد محترم د سورۃ الدخان ډیر ناشنا او عجیبه فضایل اوس بیان کړل او دا فضیلتونه نبی علیه الصلاۃ والسلام بیان کړي دي. یعنی دا حدیث شریف کې دا فضایل راغلي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کم انسان چې د جمعې په شپه سورۃ الدخان تلاوت کوي نو دا کس د سبا راختل نه مخکې الله جل شانه د ټول ګناهونو معافي کوي. ټول ګناهونه ورته معاف کوي. څومره ډېر غټ فضیلت دی، څومره عجیبه. موږ ته څومره توبې وباسو، الله جل شانه ته سوالونه کوو، الله جل شانه ته منتونه کوو، زارۍ ورته کوو چې الله موږ معاف کړي، زموږ ګناهونه معاف کړي. او څومره ښایسته فضیلت دی، زموږ استاد څومره فکر راځي. کم کس چې دا عمل د جمعې په شپو کې د سبا راختل نه مخکې الله د ټول ګناهونه معاف کوي. او دا خو صرف یو فضیلت دی. دویم فضیلت واوره، نبی علیه الصلاۃ والسلام بل حدیث مبارک کې فرمایي کم انسان چې د جمعې په شپه د سورۃ الدخان تلاوت وکړي نو 80,000 فرشتي الله جل شانه د ده لپاره مقرر کړي او دغه 80,000 فرشتي د سبا راختلو پورې د دې کس لپاره د مغفرت دعاګانې کوي. دا څومره ډېر فضیلت دی. ته دا عمل وکړه، ته د دې سورۃ الدخان تلاوت وکړه او اوده شه، پس تا لپاره فرشتي الله مقرر کړي، بس سره مغفرت دعاګانې کوي. دا عمل وکړه اوده شه، سبا راختلو نه مخکې به الله ټول ګناهونه معاف کوي. مونږ تاسو خو د دې لپاره دا ټول عملونه کوو چې الله جل شانه زموږ د ګناهونه معاف کړي. الله جل شانه موږ جنت ته تلو جوګو ګرځي او الله جل شانه زموږ او تاسو د ځان ته نږدې کولو لپاره څومره نرمي کوي مو ته سره. په وړو کې عمل مو ته ډېر زیات نیکي راکوي، ډېر زیات دا وایي چې زما دا بنده ما ته رانږدې شو، ما سره تعلق ساتي. خو مونږ څه کوو؟ مونږ تاسو د الله سره تعلق ختمو. مونږ تاسو کوم دی دنیا پسې منډي وو. الله جل شانه زمونږ تاسو د نږدې کول لپاره په وړو کې عمل ډېر زیات نیکي راکوي. عمل ډېر وړو کې سورۃ الدخان په 15مه سپاره کې یو سورت ته او ډېر وړو کې تقریبا د 50 نه والا د 60 آیاتونو پورې کم او بیش د قرنګي آیاتونو وفقي وي او ډېر لږ وخت کې ویل کېږي. دا عمل شروع کوي او ټول ګناهونه هم الله جل شانه معاف کړي. دغه نفس دعاګانې کوي، الله جل شانه نه وغواړي، الله جل شانه چې څومره ګناهونه دی به معاف کړي. د الله جل شانه نه بار د قرنګ سوالونه کوي، ځکه د دنیا خاصه مفاد ده. د دنیا هم موږ تاسو نه پاتې کیږي، نو موږ تاسو د آخرت لپاره تیاری وکړو او د تیاری لپاره تاسو وړو کې عملونه الله په ډیر زیات اجرونه ورکړي او دا موږ تاسو آخرت کې فکر راځي. ځکه آخرت کې چې د چا یو نیکی تم ضرورت شي کنه بل کس ولا نه ورکړي. هم دا دنیا ده، دې کې وزن له خپل باندې نیکی پیدا کې الله جل شانه به د قیامت پر ورځ دغه ثمره تعالی درکړي. ورنه د قیامت پر ورځ بیا یو نیکی د خلکو نه غواړي، یو نیکی به تعالی څوک نه درکوي. نو سورۃ الدخان په 15مه سپاره کې یو سورت ته ډیر مختصر سورت ته او بیګاله د جمعې شپم ده. نن د زیارت چې د کلیپ سازو مده زیارت ورځ ده، بیګاله د جمعې شپه ده. نو ټول ملګری دا خامخا وایي، ټول ملګری د سورۃ الدخان خپل معمول ساس کې دا وایي او دا ویډیو د سره مخ کې نور خلکو ته ولېږي چې ټول خلک دا عمل شروع کړي. ځکه ګناهونه خو ډېر زیات شوي دي. الله جل شانه دې موږ تاسو ته معافي وکړي.